یو بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الغیبة اشد من الربا، چې ای زما امته دا غیبت کول چې دي دا تر سود خوراک تر سود هم بدترینه ګناه ده. حالانکه سود 82 درجې دي. اهونه درجه یې دا ده لکه یو څوک چې د خپلې مور سره په اسلام کې زنا وکړي، یعنې کافر نه، کافر خو هسې مور خوره نه ده معلومه، نه چې مسلمان په اسلام کې د خپلې مور سره زنا وکړي، دا سود یې ورکړي خوړل دومره عظیمه ګناه ده، له هماغه سود زیاته ګناه ده. اوس موږ چې څوک د مور سره زنا وکړي څه ورته وایي؟ خو کتاب نه پر ګوري د کافر فتوا ورکوي. او سودخوره دنیا هغه د علیحده خپل ځایونه خلاص کړي، دوکانونه خلاص کړي، کاروبارونه په سود باندې دي، موټرسایکلان یې په سود دي، موټران خرڅول رانیول یې په سود دي، جرمانیې پر اچول دي. دا کیسې ګر خدای تعالی دې معاف کړي. نبي علیه الصلاة والسلام وایي ورکړه خوړل د سود هغه اهونه درجه یې دا ده لکه سړی د خپلې مور سره په اسلام کې زنا وکړي. لیکن اوس چې سړی بیا غیبت کوي، او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الغیبة اشد من الربا، دا غیبت بیا تر سود لا زیاته ګناه ده. نو چې اوس سړی غیبت کوي دا بیا د مور سره څومره زنا کوي، دا به څومره د مور سره زنا وي چې یې ورکړي خوړل د مور سره لکه زنا چې کوي چې د سود یې ورکړي خوري. اشته چې ول بیا غیبت تر سود رسول الله وایي بالا شو، دا بیا د مور سره څومره زنا. العیاذ بالله، خدای تعالی مې دې معاف کړي. دا غیبت کول دومره خطرناکه ګناه ده چې د دې په وجه باندې انسان په عذاب قبر کې مبتلا کېږي. دا مازې قبر ته ورغلی، ملایکې مازې من ربک ما دینک من نبیک، دا پوښتنه وشوله، د هغه ما بعد دستي د عذاب د غیبت شروع کېږي، چې غیبت یې په دنیا کې کړي د هغه عذاب شروع کېږي. لکه د ابن ماجه شریفې حدیث مبارک دی چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرمایي مر النبي بقبرين فقال، وای نبی علیه الصلاة والسلام پر دوه قبرو باندې تېرېدی، فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، چې د دې دوه قبرو والا باندې ډېر بدترین عذاب، په ډېر بدترین عذاب کې مبتلا و دا دوه قبرو والا، او د دوی په ګمان باندې دوی ته داسې په کبیره ګناه باندې عذاب نه ورکول کېږي چې د هغې څخه بچ کېدل سخت دي، اگر چې په حقیقت کې هغه دواړه کبیره ګناهونه دي او بچ کېدل هم جن اسانه دي. یعنې داسې اسانه کارونه وو چې دوی کبیره ګناه نه بدله، دونه ګناه نه بدله، خو لیکن الله تعالی ته ډېره بده ګناه ښکاره کېدل، او د هغه څخه دوی ځان هم بچاوه، چې دونه مسله نه وه او دونه غټه ګناه نه وه لکه د شرک او د کفر، بلکې په اسلام کې د نونه ګناهې وې، دا دوې ګناهې دا دوه قبرو والا ته چې عذابونه ورکول کېدل. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اما احدهما فيعذب في البول واما الاخر فيعذب في الغیبه، وایي نو په دې دوه کې و یوه ته د رونو بولو څخه د ځان نه ساتلو په وجه باندې عذاب ورکول کېدی، او هغه بل ته د غیبت ورکولو په وجه باندې عذاب ورکول کېدی. هغه په دنیا کې غیبتونه کول د یوه قبره والا ډېر سخت عذاب دی. حتی هغه حدیث کې راځي چې نبي اعظم د خپلې کچې څخه سیده کېدی، د کچې نه دومره وغورځېد، نبي اعظم دستي راشوش بیا دوې درختې پر ولګولې چې دا نن سبا موږ د قبرو باندې لګوو، پنجپیران چې پیدا نشته، زما مجلس به دا کېږي، دا چې دا په حدیث باندې ثابت دی، دا هېڅ باک نه ده، دا تر هغو پورې چې دا درخت یې وچېږي، دا شین شي پر قبر باندې یې الله پاک عذاب چې کده کړي، دا شین شي په وجه باندې دا د خدای پاک تسبیح وایي. په دې وجه باندې درخت موږ ګورو، درخت څه فایده د دې ولې څه فایده؟ نو دا زور شي هر شی شي که واښه یې که زوز یې دا د قبرو څخه دا شنه زوزان شکول یا پر ځای که واښه شکول دا نه مکروه ناروا دي. نه پسونه وړینه کوئ چې دا ډېر کسان دا قبرستان باندې ځي نه پسونه وړینه کړي، پر قبرو باندې بالا بالا خیز ظالمه ته ورته ورته ناست، دا شنه دا شکولونه ناروا دي، مکروه دي، پسونه وړینه کول ناروا دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې دغه د بولو په وجه باندې د بولو سزا نه ساتي، هغه د بولو سزا ساتل اسانه. اوس دا ډېر کسان دي پر کوم ځای کې باندې ناست دي، به پر هغه ځای کې باندې بچ بول یې وکړي، پر هغه ځای کې استنجا وکړي بس ولاړ شي، حالانکه ولکن شرایط استنجا سي دي د شي سره
ظالمه دا خو دغه د انسان د دې نارینه د ښځې دپاره نه د ښځې اودس په هغه کې وچ د نارینه نله چې ده هغه د دې مثانې پرې ډېره اوږده ده دا په دې نله کې چې دا کله انسان بولې وکړي چې ولاړ نه شي قدمونه نه واخلي د اودس سم وچ نه کړي دا د نله د بولو ډکوي نو کله چې دی بیا ولاړ شي نله د استنجا ووایي هغه نله کې چې هغه کمې بولې یا کترې هغه رانهشي هغه پر دې بدن باندې او پر دې کپړو باندې وموښتېږي په دې چې وموښتلې چې تر څو پورې دا کپړې بیا اغوستې دا لمونځ نه سم کېږي الله تعالی به دا عذاب هم په قبر کې کوي ولاړ شي ظالم یې ورته وګرځېږي ډېر کسان وایي یاره موږ یا په ایران کې یا فرض کړه په ترکیې یا دغه په پاکستان په کراچۍ او په اسلام آباد او په کوټه کې یو هلته د کښتۍ لیټرینونه دي موږ نسو ولاړېدی چیرې ولاړ شو دا بهانه نه ده چې په دغه لیټرین باندې ولاړ شي دوه قدمه قدر ځای خو یې دوه قدمه دور ولاړ شه دوه قدمه بېرته دی راسه بیا دوه قدمه دی ولاړ شه دوه قدمه بېرته راسه په دغه کې شل پنځوس قدمه پرکه چې ښځې دا اطمینان شي چې زما اودس وچ شولو بیا خپل استنجا ووایي هېڅ فرق نه لري دا دپاره ډېر سخت عذاب دی چې څوک د بولو څخه ځان نه ساتي او چې پر کوم ځای باندې بول وکړي پر هغه ځای باندې استنجا ووایي دا یې دا کپړې هم بردارېږي او دا ورنونه دا بدن چې دی هغه هم بردارېږي او دا بل چې عذاب ورکول کېدی هغه په دې وجه باندې چې غیبت یې کوي په دنیا کې